د کوکارۍ کلي د خواوشا قصبو بیراړۍ اوغز کچکوړ کولیا کانګلۍ جبا او د نورو وړو آبادو د شپږ زره خلکو لپاره نننۍ ورځ ډیره تاریخي او د خوشحالۍ ده، ځکه چې خپل کلیوال ملګرو د علاقې د یو مخلص او حقسار دوست په مالي مرسته د تیرو 10 کالونه وران شوي سړک باندې بیا د بحالۍ کار شروع کړو. زه نن شکریا دا کومه د میډیا والا او د کې تنظیم د کوکارۍ چې هغو خپل اکسیویټر را کړی دی او په دې روډ یې په خپل مدد باندې په خپلو پیسو کار شروع کړو. دا روډ زمونږ تقریبا 27 سال مخکې دا جوړ شو په دغه باندې په MRDP په تعاون باندې. اوس مونږ د کوکارۍ د کلیوال تنظیم شکریا ادا کوو چې هغوی ورته د اپنی مدد آپ تحت دا ګاډی راغوښتلی دی او دا کسان راغلي دي په دې کې کار کوي، نو موږ د دې ډیره زیاته شکریا ادا کوو. د دې مقصد دپاره د ضروري مشینرۍ ټریکټر او اکسیویټر تنظیم وشو. د علاقې خلکو په شریکه کار کولو دپاره اشر وکړو چې پکې ځوانان او مشرانو په ګڼ شمېر سره ګډون وکړو، خو ماشومان هم د ډېرې خوشحالۍ نه دې موقع ته د کار دپاره راوتي دي او په ډېر زور او شور یې د کار آغاز کړی دی. زه د خپل کلیوال تنظیم ډیره غټه شکریا ادا کوم چې هغوی نن رالو او دا روډ د ډیر وخت نه خراب و. په دې روډ باندې ډیره غټه ایریا او ډیره غټه آبادي پرته ده بره، خو زه د خپل کلیوال تنظیم ډیره غټه شکریا ادا کوم چې هغوی دې خلکو د خبر ومنله، هغوی راغلل او ماشین یې وله مهیا کړو خپل مدد آپ تحت. ټریکټر یې راوستی دی، ډاینر راوستی دی دې تنظیم او په دې روډ کار شروع کړو او دې خلکو ته د بجلي هم ډېر غټ تکلیف دی چې په دې طرف باندې 11,000 یا بل غټ لاین راشي او دې خلکو ته د بجلي سهولت موجود شي. دې خلکو ته د اوبو تکلیف دی. په دې لړ کې د تنظیم مشر خانجي وایي چې د دې 1 کیلومتر سړک د تکمیل سره بعد د زرګونو خلکو په ژوند کې اسانۍ خو ضرور راشي، ځکه چې د دې رابطه سړک د ورانېدو سره مرکزي کلي او ښار ته رسایي ګرانه شوې وه. ورسره به د وخت او پټرولو بچت وشي. نږدې 500 ایکړه زرعي ځمکو ته به د ټریکټر تریشل او نورې زرعي مشینرۍ رسایي ممکن شي. پیداوار به 2 چنده شي. د تازه میوو، دانو او سبزو به په پوري توګه مرکزي مارکیټ او منډۍ ته په کم خرچ رسایي ممکن شي او په دې ډول نورې معاشي سرګرمۍ به تیزې شي. د خانجي وینا ده که حکومت لږ دې اړخ ته پام وکړي او د پټو نه مارکیټ ته رابطه سړکونو جال خور کړي، نو د داسې اقداماتو سره به په خدای ورکړي بې حسابه وسایلو، ونو بوټو، چینو او باغونو په دې حیرازه وطن کې ډېره زر خوشحالي، سوکالي او سماجي بدلون راشي او د علاقې خلک به یو ځل بیا په امن، سکون، اتفاق او ورورولۍ سره خپل ژوند جواک شروع کړي، کوم چې د خپل کلیوال ملګرو د ژوند بنیادي مقصد او خواهش دی. موږ ته د خلکو په خدمت باندې سکون میلاویږي، زموږ ملګرو ته سکون میلاویږي. دې خلکو ته غټه مسله وه د روډ، موږ په ایمرجنسي توګه باندې د اکسیویټر راوستو او دې دا کار روان کو. انشاءالله کته هغه سمنګل ته به یې رسوجي. ګرانو مینوالو، تاسو د علاقې د خلکو خبرې ترې واورېدلې چې دې علاقې ته یوازې د روډ نه بلکې د اوبو او د بجلۍ هم ډېره غټه مسله ده. د دې علاقې خلکو د حکومت وخت نه دغه غوښتنه کړې ده چې زموږ په مشکلاتو دې پاملرنه وشي. د راتلونکي پروګرام پورې خپل ورور سمادادنیو له اجازت راکوي. په لوی الله مسپارم، د الله په امان.